په دې ویډیو کې به تاسو ما سره ګورئ د دوه ټیمونو مانځ کې وا کرکټ میچ خسته مقابله هغه به کوم خوش نصیبه ټیم وي چې دا بایک نن ځان سره کور ته بیي ټولو ملګرو ته زړه نه ریکوست دی چې ولاګ پوره وګورئ او لایک شیر کمنټ لازمي وکړئ السلام علیکم امید کوم تاسو بروغ جوړ او خیر خیریت سره بوئ نن مسپخین مزان ریډ کو اور روان شم بڑای کرکټ گراوند په طرف بڑای کرکټ گراوند باندې بیو نن مزدار کرکټ فائنل میچ کیږي او غټنی ول ټیم ته به بایک ملويږي اټول نه پهله تاسو ته پیچ وخه نو ماشاءالله ډیر مزدار پیچ دی او خوان به کوي بولینګ بیټینګ دواړه په کوم ټیم چې زیات مهنت کوي هغه به د فائنل ګټي راځي تاسو ته هغه ټیمونه وخه چې هغه دی فائنل ته وتلی دي تنو 11 چې 24 ټیمونو کې فائنل ته رسیدل نو یقینا ماشاءالله ډیر ښه ټیم دی او اعلی دی چې خمه چوکینن او دویم ټیم دی سپین کی سٹار ماشاءالله دوه هم 24 ټیمونه سټ ته پریخي دي او فائنل ته رسیدل دي اور امید کوم د فائنل میچ په دوه ټیمونو کې خمه مزیدار مقابله کیږي دینه بعد دوه ټیمونو کپتانون روغلو پیچ باندې ټاس چونه تا او متی ټیم سپین کی سٹار ټاس وګټلو او بیټینګ فیصله وکړه او دوه کپتانونو خپل خیالات او اظهار کو 3 شل میچ مو ګټو نن میچ کې مو سره عارف بھائی کمنټری کوي چې سپیشلی مو انګونه رغوخته دي او کمنټری کې ماهر دي اور ورسره په فیسبوک لایو عدنان بھائی اور لقمان بھائی چلی دینه بعد گراوند ته دوه ټیمونو میچ ته پر راووتلو لګ ټایم بعد میچ سٹارټ شو اور د فرست گیند د بلر وکړو پهله بیټسمن اوټ کیدن نه بعد سناول راووتلو چې فتح جنگ نه راغله سپیشلی دی فائنل میچ ته پر راوتنی سره چکو باران سٹارټ کو اور یو بلر باندې درې چکی ویل دینه بعد کوم بلر هم راتلو یو واد وی چکی ور کوله اور لګ ټایم کې خپل 50 مکمل کړه ور سره نور بیټسمنونو هم لګ ډیر سات ور کولو اور 10 اوور کې 147 رن ټارګټ ور کړو پهله انینګ نه غمړ زیات خواند خوستلو ډیره مزیدار چکی ویل او ډیر زیات خواند کو تماشای ډیره زیات خوشاله و دی فائنل میچ کې مصر امپایر وی شیر اسلام بھائی چې فوجي باندې مشهور ده اور دویم امان الله بھائی او دا غ بایک دی چې دا بنن یو خوش نصیب ټیم ته ملويږي چې کوم فائنل وګټي ماشاءالله ډیر زیات مزیدار بایک دی اور بڑای کرکټ گراوند نما په هم لیکلی دی دوه ټیمونو کې کوم ټیم خلو به وکي اور فائنل وګټي هغه به دا بایک نن کور ته ځان سره بي او دا بیٹونه به یوت ممبر انس نیازی طرف نه توسره کې 24 ټیمونو ته یو بیٹ نن په فائنل کې ملويږي ماشاءالله خه مزیدار بیٹونه خستی چې هر ټیم به خوشحال وي دی بیٹ نه او تاسو ته دی کې کوم بیٹ رسیدل لازمي په کمنټ کې تصویر راوستوي دینه بعد موم بیٹ چک کلو ډیر وخت بعد ما بیٹ راوخستلو ماشاءالله ډیر زیات مزیدار گریپی لوس کړتلو ډیر زیات مزیدار دي صرف بیٹینګ کولم ډیر خوان کوي او دا هغه کپونه چې دا بنن فائنل میچ کې هر یو کې لړی ته یو ملويږي او دا هغه ټرافینی چې کوم چیف ګیسټ دی هغه پر دی او نور کوم پلیئرز دی هغه پر به مو ټرافی نن تقسیمو او ماشاءالله راتلونکو ملمانو ته پر خه مزیدار سټیج جوړ کړی دی صوفي هم پکې خې دي او سټیج نه ماشاءالله تاسو گراوند سره د غرونو خسته نظرې هم کتل شي ډیر مزیدار ویو راځي دي زنه زه هم دلته کلیپونو خسته نه بعد لکه نستم او د گراوند خسته نظرې مې انجوای کې تاسو مو سره سټیج باندې کتل شي زید اسلام افریدی ساجد اور عاطف چې ماشاءالله بیټینګ اور بولینګ دواړو کې خطا کړه پلیئرز دي اور موکلی نما روشن کوي هر چته کې او ماشاءالله موکلی کې نور هم ډیر زیات ټیلنټ دي چې ډیر تکړه زونون دي خپل تکړهولي د واجنه نمې جوړې کړې دي دینه بعد د دې میچ چیف ګیسټ چیرمن امیر حمزه نیازی هم را ورسېدلو مو چیرمن امیر حمزه نیازی ته په گراوند کې ویلکم کو او زړه خوشحال شو ته موته فائنل د پر ایز چیف ګیسټ ځان را ورسولو او نن فائنل میچ د پر ماشاءالله ډیر کافي زیات خلک راغلیو چې د کې مشران هم راغلیو ځوانان هم راغلیو او وډ کې هم ډیر غټ تعداد باندې شرکت کړو دینه بعد قومي ترانه یعنی د پر دوه ټیمونه سټیج مخامخ راغللو او قومي ترانه یعنی نه بعد دوه ټیمونه نن چیف ګیسټ چیرمن امیر حمزه نیازی سره یو ملاو شو ملویدونه بعد ویم انینګ اغا سٹارټ شلو امید ده چې دویم ټیم بم خه بیټینګ وکي او میچ مو مقابله ولوي لګ میسینګ کوون نه بعد ویم ټیم ولم چکی چوکي سٹارټ کړي داسې میچ مانس کې ته مزیدار چای ملاو شي نو ډیره زیاته مزه یې وکړه تنو اور احسان بھائی خ پارټنرشپ وکړو اور سکور یو حد ته ورسولو اور احسان بھائی څو چکی ډیره مزیدار ول چې ډیره زیاتې وی چاته اور وریاوي او نن میچ ته ډیر زیات کافي خلک راغلیو اور هر کس په دې سوچ کې وسنن فائنل بچو غټي اور د بایک بچو ته ملويږي او چاته چې ته کې ځای ملوي دو اغلطه کې نستلو اور میچ نه خوندونه مزه خستلې خپل فیورټ ټیم د پرې دعا کوله چې میچ دوه غټي اور بایک دوته ملاو شي تنو 11 ټیم د سکور پورانه کلو اور فائنل میچ بایا کلو متی ټیم سپین کی سٹار فائنل وګټلو اور اور کوئی منډه کله اور خوشالي اظهار وکړو خپل ټیم ته مو سپین کی سٹار ټیم ته ژوند مبارکباد ورکو د فائنل غټنو بنته دینه بعد هر کس روان شو سټیج په طرف بنته چغجی کی باټول جمع کیږي اور انعامات تقسیم بکیږي مو هم ته سټیج ته ځون ورسولو لک ټایم کې بدلته انعامات تقسیمدن سٹارټ کیږي دوانو ټیمونو ول پلیئر هم سټیج ته ورسیدلو دی پروګرام آغاز به مو تلاوت کلام پاک سره کو حافظ قرآن انس سر مزیدار आवाज کې تلاوت وکړو تلاوت نه بعد عرب به انعامات تقسیمول سٹارټ کلو دوانو ټیمونو ولا هر یو پلیئر ته یو کپ ویر کلو اټوله تماشای په دې انتظار کې چې کله به د بایک وینینګ ټیم ولا کپټن ته ملويږي ماشاءالله نن فائنل د پر موسر ډیر زیات خلک راغلیو اور مو د اټولو خلکو شکریا ادا کوم چې موسر دی بڑای کرکټ گراوند فائنل کې شریک شلو اور مو فائنل ته 4 چاند ولا ګولو دینه بعد یوت ممبر ویلیج کونسل تخسره انس سر سټیج ته راغللو او تخسره کلی کې هر یو ټیم د پر دا خستا اور مزیدار بیٹونه وروړي د اټولو ټیمونو مانځ کې تقسیمای او دا خستا اور مزیدار شان
ته بایک ټورنمنت هم یوت ممبر انس نیازی جوړ کړی دی او دای هم ویلو چې دینه بعد به هم تاسو ته ان شاء الله سي خسته موقع جوړوم او تاسو بونه خوندونه مزه خلای او ماشاءالله کافي زیات خلک رغلی تاسو ما سره په بیک گراوند باندې کتلای شئ او دینه بعد عارف بیرو غختلو د دی فائنل چیف ګیسټ امیر حمزه نیازی ډیر زیات ښه اخلاق او مالک دی او ډیر زیات خواږه لهجه ده وړو سره وړي کې د کټو سره کټا ده او مشرونو سره مشر ده څه قسم خدمات ور باندې واچای نو هغه خپل ځړنه کوشش کوي چې هغه پورا شي او دعا کوي چې الله پاک دې مونږ کله په داسې اتفاق باندې وساتي او مینی محبت سره یو بل سره اوسي او څوک چې هم مشر وي نو هغه د مکلی ترقی او خیر ښېګړې کارونه وکي امیر حمزه نیازی خپل خیالات اظهار وکړو او ډیر زیات مزدار خبرې وکړي الله دې وته نور هم ترقی ورک چې دینه خ پوسټ ورته ملاشي او خپل کلی قوم لکه د پر نور هم غټ کارونه وکي دینه بعد عارف به انعاماتو تقسیمول سٹارټ کړو او د نن فائنل مین اف دی میچ سنولا به سټیج تر وغختلو او سنولا به ته د مین اف دی میچ ټرافی ورکړه دینه بعد د مکلی خ بیټسمن فخر تخسره عاطف به ته دوه ټرافی نه ملاو شي دینه بعد امن الله به ته هم ټرافی ملاو شله ورپسې انس افریدی ته هم ټرافی ملاو شه دینه بعد شیر اسلام به ته هم ټرافی ملاو شله او اوس هغه ټیم راغله چې فائنل میچ وینر ټیم کیپټن متی ته خپل ټیم له یو پلیئر 50000 روپۍ نقد کیش به ورکړي ماشاءالله ټوله تماشای وته خوشاله شله او متی به ته 50000 روپۍ نقد ورکړي او دینه بعد نن مین اف دی میچ سنولا به ته هم 8-10000 روپۍ نقد ورکړي او دینه بعد د دی فائنل میچ چیف ګیسټ امیر حمزه نیازی ته یوت ممبر انس سره خپل لوس باندې گیفت ورکړو گیفت ورکول نه بعد یوت ممبر انس نیازی هر یو کیپټن په مانس کې بیٹ تقسیمول سٹارټ کړو ماشاءالله ډیر ښه او مزیدار بیټونه وروړي اټول پلیئر بونه ان شاء الله خوشحال وي دینه بعد بایا ټیم کپتان راو غختلو هغه ته خپل ټرافی ورکړه او اوس بری روغله د فائنل ټیم کپتان چې نن موټر سایکل غټلې هغه ټول ټیم په سټیج باندې راو غختلو او د متی ټیم سپینکی سٹار دریام فائنل لته په مخ غټي او مو یو ځل بیا د ټول ټیم ته ژوند مبارکباد ترکو د فائنل غټنو باندې او دینه بعد رغلی ټول من منو د پر خمسدار روټي بندوباست شوی چې هغه کې مو سره خمسدار غوښه نه ډاکه بریانی چکن پیسز کولډ ډرینکس اور نور هم سامان وو لاست کې وته مور لقمان بھائی هم کې نستلو او دا خسته مزیدار بریانی مو خړله وکی سره ډیر زیات مزیدار ټیسټ او ډیر زیات خوند وکړو لاست کې د فائنل میچ غټن نه بعد د ټیم ول شغل چک کړو